سفیان ثوری یو ډیر لوی محدث تیر شوی دی، ډیر یو لوی امام او فقيه او داغه غوندې بی مثال محدث د امام بخاری د امام مسلم اساتذه کې راځي. سفیان ابن عیینہ او سفیان ثوری رحمهم الله تعالی دا یو ډیر لوی جلیل القدر محدثین تیر شوی دي. امام سفیان ثوری علیه رحمه ډیر لوی محدث دی چې هغې طرف ته لاړ شم بیا ما نه خپله موضوع پاتې شي، خو یو لوی محدث دی. هغه چې کله دغې دنیا نه پرده وکړه چا خوب کې ولیدو چې رب العالمین په بېشماره احسانات کړي دي په دغې محدث باندې او د جنتونو په باغونو کې او د جنتونو په دغې باغاتو کې عیش کوي او ګرځي را ګرځي. دا خوب لیدونکی سفیان ثوری علیه رحمت عرض کوي حضرت تعالی خو خدای ډیر علم حدیث، علم قرآن، جرح و تعدیل، فقه، اصول فقه، څومره علوم دي خدای در سره ډیره پیرزوینه وه. الله وبخلې په څه باندې تعالی خو الله د بخنې ډېرې لارې در باندې کلاو کړې وې، دروازې درته د خیر کلاو کړې وې، خو دا راته ووایه چې الله وبخلې په کم یو عمل باندې. سفیان ثوری رحمه الله تعالی ورته فرمایي چې رب په دغه یو ټکي وبخلم چې رب راته وفرمایل چې تا خو ډېر کارونه کړي دي، خو په هر کار کې به د ستا مقصد دا و چې ما نه رب راضي شي، صرف په دغه یو ټکي باندې ما درته بخنه در نصیب کړه. د رب رضا او تاسو به وایئ چې د رب رضا څه شي ته ویلی شي؟ د رب رضا دې ته ویلی شي چې هر یو کار وکې او مقصد د پکې دا وي چې که بنده په دې باندې خوشحال دی او که خفه، خو ما نه هغه رب راضي شي چې کم رب زه پیدا کړی یم. بدغې ته د رب رضا د هر کار کې د رب العالمین خیال ساتل دا د رب العالمین رضا ده.